أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. سورة الأنفال 20 نمبر آیت. په دې آیات کې الله تعالی مؤمنانو ته د بدر د واقعې د ذکر کول نو وروسته د اطاعت د الله او د رسول د خبرې منلو ترغیب ورکړی دی. مخکې موږ په انفال په خلاصه کې ویلو چې انفال په دې طریقه باندې دی چې د اسلام دشمنانو باندې څومره سختیان راغلي د هغې ذکر به او د هغې وجوهات به ذکر کېږي. مؤمنانو ته او مسلمانانو مجاهدینو ته څومره فتوحات او سهولیت الله ورکړي دي د هغې ذکر به او د هغې وجوهات به ذکر کېږي چې په څه وجې ورکړي دي. په دغه حوالې سره د کافرانو د شکست نه وروسته الله وویلو چې ذلک بأنهم شاقوا الله ورسوله. کافرانو چې بدر کې څه وشو نه د دې وجه نه و چې د الله او د رسول مخالفت یې کړی او د مجاهدینو په لاسونو همداسې کړو. اوس مؤمنانو ته چې کومه فتح میلاو شوو لږ کسان لږه سامانونه او دومره عظیمه فتحه د هغې وجه چې کوم دن د الله او د رسول خبره منلو. نو په دې ځای کې د الله او د رسول د خبرې منلو مزید ترغیب دی. اول ترغیب صحابه کرامو ته، بیا د امت لپاره د قیامت پورې چې څومره دي مستقل ترغیب دی چې د الله او د رسول خبره ومنئ. په دنیا کې به هم تاسو فاتحین غالبین شئ او تاسو ته په هر قسم سهولیت الله تعالی درکړي. قبر به هم تاسو ټیک شي، آخرت به هم صحیح شي. او که د الله او د رسول ونه منئ نو د مخکې د بدر والا خبره د کافرانو احوال تاسو واورېدل، داسې احوال به ستاسو هم شي. د دې سره سره د دې خبرې هم خبرداری دی چې په دنیا کې چې په کوم څیز باندې تاسو اعتماد کولی شئ نو هغه صرف د الله تعالی امداد دی او د الله تعالی امداد حاصلېږي په پوره اطاعت باندې. او دغې په مقابل کې افراد اصلحي وسایل چې څومره دي چې کله د الله په نافرمانۍ کې د دې هېڅ حیثیت نشته دی. نو الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی اطیعوا الله خبره واورئ د الله تعالی، خبره ومنئ د الله تعالی، ورسوله د رسول د الله خبره واورئ، رسول چې کوم څه وایي هغه واورئ. نو الله چې کوم برای راست ویلي دی نه قرآن دی او د رسول وینا د سنت رسول د نبی علیه السلام طریقه ده. ولا تولوا عنه او تاسو مخ ماړوئ د دې نه، دا ترغیب دی، تاکید دی. د الله رسول خبره ومنئ او د هغې نه مخ ماړوئ. وانتم تسمعون په داسې حال کې تاسو اورئ دغه قرآن او دغه سنت تاسو اورئ. د الله او د رسول خبره تاسو اورئ، غوږونو ته رارسي او د دې باوجود چې تاسو مخ اړوئ دا به ډېر زیات ناجایزه ناکاره خبره شي. او لهذا چې که څوک وایي د الله او د رسول خبره کېدله تاسو اورېدله نو تاسو به خامخا د هغې اطاعت کوئ او دې کې به غفلت او سستي بیخي نه کوئ. د الله د رسول خبره منل به هر ټیم کې فرض عین دي او لازمي دي، خاص کر چې کله تعلیمات موجودي، درس او تدریس موجودي او سب غوږونو باندې خبرې راځي بیا هم ته نه عملي کې دا ډېره ناجایزه ډېر زیاتې دي. لکه مثال په طور د جماعت نږدې موجود دی، مونځ پکې کېږي، اذان پکې کېږي، درس پکې کېږي او بهر دکانونه او لارې کوڅې د خلکو نه ډکي، جماعت ته نه راځي. نو داسې هم بد کار خو چې د دومره سهولیاتو باوجود چې داسې کوي نو انتهایي بد کار دی. الله ولا تکونو تاسې مه کېږئ کالذین د هغه کسانو په شان ته کې قالو چې هغوی وایي سمعنا موږ واورېدل وهم لا یسمعون او دوی اورېدلي نه یي د زړه په غوږونو سره. سماع دوه معنی دي، دوه قسمونه دي. یو د غوږونو باندې خبره اورېدل، بل په زړه باندې اورېدل. زړه باندې اورېدلو معنا دا ده چې په زړه باندې قبول کړی. نو وایي د هغه خلکو په شان مه کېږئ چې هغوی وایي چې په غوږونو باندې مو واورېدل خو په زړه باندې قبلوي نه. داسې خلک مه جوړېږئ. سماع چې کوم د اورېدل د دې څلور قسمونه دي. یو طریقه دا ده، یو قسم چې اواز خبر راځي خو نه به ته پوهېږې او نه به ځان د پوهولو دپاره څه کوشش کړي، یعنې به یو غوږ راځي بل باندې تېرېږي، که پوه شوې که پوه نه شوې اتفاقي ته ورباندې خو ته پکې څه خواري نه کړې. یو داسې اورېدل دي، دې داسې مطلق استماع وایي. دویمه دا ده چې خبره ته واورې، ته پرې پوه هم شي او ته به ځان د پوهولو دپاره خواري هم پرې وکړي خو د هغې نه وروسته ته څه عقیده دا نه وي چې دا حقي خبرې وي. دا دویم قسم شوله. دریم قسم دا ده چې ته خبره واورې
پویم پیشي ستا په عقیده مشته خو عمل پې نشته دی او دریم دا ده چې ته وامرې او پویم پیشي عقیده هم پې لري عمل هم پې وکړي نو دا بهترین انداز شو دا رسما پوره سیما شو د اولنې ذکرونو کې چې الله وایي تاسو مکه کې بشان دغه کسانو چې هغوی وایي سمعنا موږ واورېدو اوس د دوی د اورېدل دغه دریو قسمونو کې راواله یا دا ده چې هسې خو اواز راغی پوه شوي پې نه دي یا دا ده چې پوه شوي دي خو عقیدې پې نشته دی په شان د منافقانو باندې دریم دا ده چې عقیدې پې شته اورېدلې دي عقیدې هم شته خو عمل یې نشته دی که ګناهګاران مسلمانان راواخله نو وایي د هغې د دغې ټولو په شان تاسو نشئ ولا تکونو تاسې مه کېږئ کالذین د پشان د هغه کسانو قالو چې هغوی ویل دي سمعنا موږ واورېدو نو په دې کافران او منافقان دواړه شامل شو وهم لا يسمعون او دوی نه اورېدلي په زړه سره یعنې قبول کړي نه هسې اورېدل هېڅ فایده نه کوي تر څو پورې چې قبول کړی دی نه عمل دې پې نه کړی ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون دې ځګن کې د داسې خلکو چې کم ضدي خلک دي حق خبرې ته غوږ نه ږدي په هغې ځان نه پوهوي د حق خبرې د منلو اظهار نه کوي هغې ته حق نه وایي د هغې مثال ذکر کېږي چې دې مثال د چا په شان ته کې دی د دې څه حیثیت تېرې سړي یعنې د ضدي کافرانو او ضدي منافقانو انجام او احوال څه دي د څه سره مشابه دي نو د هغې ذکر دی الله و ان شر الدواب یقینا بدترین د مخلوقاتونه دواب دا د جمر دابې ده دابه هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه په ځمکه باندې حرکت کوي تللی شي کوم شی چې تللی شي حرکت کولی شي هغې ته دابه وایي نو دا د میږي نه واړه د عاطف ور دا ټول شیزونه پکې شامل دي اوس او بیا دغه د خو لغوي معنی شو په عرب کې په اصطلاح د عربو کې دابه چې کوم دن د څاروو ته ویل کېږي کورني څاروو ته ویل کېږي نو بدوانه حیثیت معنی کې کورني څاروي ته معنی واخلي او کله دینه مراد عام ژوندې سړي را واخلي بدوانه حیثیت باندې بلې ټولو کې بدترین شی د الله تعالی په نظمانه الصم البكم الذين لا يعقلون هغه کارنه دي زدي کارنه چې حق خبرې ته غوږ نه ږدي هغه خبره نه اوري هغه کارنه دي نه مراد چې دغه غوږونه خراب دي هغه ته نه دي مراد هغه بیماران دي او هغه چاړیګان چې هغه لا یعقلون عقل هم نه لري یعنی په دغه دین باندې د ځان په یوړو سوچ فکر هم نشته طلب د حق پکې نشته نو دا آیات مفسرین لیکل چې دلیل دی په دې خبره باندې چې انسان اعلی اشرف المخلوقات جوړېدی شي چې کله دا د الله او د رسول خبري پابند دي دا اشرف المخلوقات دي او چې کله د الله او د رسول د دین دشمن شي نو دا په ټول مخلوقاتو کې ټول نه بدترین سیس شو دا حیواناتو نه هم بدتر شو او چې کله د حیواناتو نه بدتر شو بیا اشرف المخلوقات نه بهر شو خارج شو نو اصل کې دا آیات دا علت د جهاد هم دی چې جهاد الله تعالی ولې فرض کړی دی د دې خلکو د پاره چې هغوی د حیواناتو نه هم بدتر شوي دي د هغوی ضرر انتهایی خطرناک دی هیڅ طریقه باندې هغې سمېدل نشته نو اسلام د هغې د لرې کولو دپاره جهاد حکم ورکړی دی نو په دې ځای کې کم کسان چې ملحدین دي او د هغوی په اسلامي جهاد باندې شرعي جهاد باندې اعتراضونه دي نو هغوی کله داسې وایي چې ګوره اسلام په اخلاقو راغلی دی که په توره باندې راغلی دی کله داسې خبره کوي او کله وایي چې اسلام د زور شی نه دی دا د هغوی اعتراضونه دي په اسلام باندې کوي په جهاد باندې کوي نو دې ځای کې دغه سوال حل شو سوال داسې حل شو چې د الله تعالی په نظم باندې بدترین مخلوقات دا څوک دي هغه خلک د عزت او کینې دومره لیونې کړي دي چې نه هغه خبرې د غوږ دي نه د سره مني او نه قبولوي په هېڅ صورت باندې څه کوي د اسلام دشمني کوي نو چې داسې سیز شو چې هغه داسې کارونه دي او داسې چاړیګان دي چې عقل هم نه لري او مکمل د دین دشمني دی بړي راوهل د سمولو د اصلاح کولو هېڅ لاره ورته نشته د دعوت او د تبلیغ ورته هېڅ ګنجایش نه کېږي لکه مثال په طور باندې یو سړی کوڼ دی خو عقل یې شته نو په اشارو باندې پوهېږي سړی کوڼ دی او چاړه هم دی ورسره لیونی هم دی چې اوس دې دا ته پوهېږي نو څه طریقه پکې د پوهولو لارو ته نشته دغه شان کوم خلک چې ضدي کافران دي ضد لیونې کړي دي داسې نه ده چې ناخبره دي ضد کوي بدنیتي کوي تعصب مسلمانانو سره فعالي دغه خلکو ته ویناګانې هېڅ کار نه کوي اثر نه کوي نو تبلیغ دلته ناکام شو
چې دې ذکر کې ناکام شو او کار نه کوي دې سره څه پته سکی د خو ناسور دی د خو د مسلمانانو د پاره یو کینسر دی نو اسلام د هغې لپاره بیا وروسته د جهاد لار را لېږل نو اعتراض په دې زمانه خود به خود ختم شو چې دا د ضرري شیزونو د ختمولو لپاره دی ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم شرط کې الله تعالی په جاندلې پدوي کې په دغه ضدي کافرانو کې خيرا خیر نه مراد دې طلب د حق دی که په دې ضدي خلکو کې الله تعالی د معلومه وي چې په دې کې د حق طلب موجود دی په حق باندې ځان په یو او عملي کول دوی کې شته لاسمعهم نبدي معنی به د خبري اوریدلې وي دغه اسماني احکام په دې معنی اوریدلې وي عدل کې دا اولنې لاسمعهم کې چې کوم اسمعهم ته په معنا قبل ول سره دی یعنی غوګونو باندې اورولې وي د دې غوګونو ته د خبري اورولې وي یعنی زړه ته کوزي شي وي مطلب دا دی چې په کوم خلکو کې د طلب حق طلب موجود دی حق طلب کوي او معلومي او غواړي چې باغی باندې عمل وکړي الله تعالی د هغه زرونو د خبري کوزي او دغه اعمالو کې هغه سرګندېږي بیا خدای ته هغه خبره نشته زدي کافرانو کې د حق طلب موجود نه دی چې موجود نه دی نو الله ولو اسمعهم ک الله تعالی اورولي به دي ته د دین د قران او سنت دي ته اورولي وي په غوګونو سره او د حق طلب خوشتنه چې زړه ته کوز شي نو لتولوا دی به مخ اړولې ور دینه وهم معرضون او دی مخ اړون کې دي د مخ نه مخ اړای ځکه د حق طلب کې موجود نه دی درد مخکینی آیات زیات وضاحت او تفسیر شو د منافقینو د پاره د کافرانو د پاره زواجر دی رټل دي چې دا خلک د حیواناتو نه بدتر دي په دې خلکو کې د حق طلب بيخي نشته او حق طلب چې بچا کې نه نو هغه د دین بیانول او نه بیانول د یو شانت کې دي پاغي باندې اثر نه کوي هغه بیا مخاړي او دا هغه خلکو چې کم کې د حق طلب نشته نو مخ اړول هغه مستقیل عادت دي نو لہذا دې خلکو د خبري اورول د څه پیدا په حال نه کوي تر هغه پوری نه کړي څو پوری دي کې د حق طلب پیدا شي نه نو بده وجه باندې الله تعالی دې خبري وانه اورولې یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اے هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي تاسو حکم قبول کړئ د الله او د رسول لپاره دا د مخکینی آیاتونو د تاکید لپاره دي مخکې الله ول چې د الله او د رسول اطاعت وکړي دلته وایي چې داغي حکم ومنه دوه یو شی تاکید دي چې تاسو د دنیا او د آخرت ټول کامیابیان په دین او په شریعت کې دي بدر تاسو د لپاره نمونه او مثال موجود دی لہذا به دې خبرو کې سستی کوتاهی ونه کې د الله تعالی په اطاعت کې کوتاهی درنه ونشي او د کوتاهی په صورت کې بتا سوته د کافرانو احوال مخې د کیږي دا غوي کم پس منظر شي او د اطاعت په صورت کې بر صحابه کرام غوند کې فتوحات بس مخې ترازي نو الله وای تاسو حکم ومنئ د الله او د رسول اذا دعاکم هر کله تاسو راو بلی الله ته حکم واوري یا رسول تاسو راو بلی خبره لما حقي خبره ته يحييكم جګه تاسو کې ژوند پیدا کوي تاسو ژوند دي کوي دا کوم شس د شي الله او رسول ته تاسو را بلی تاسو کې ژوند پیدا کوي ژوند دي کوي اده نه بغیر تاسو په مړو کې شماري دغه مفسرین یو دریو پورې اقوال شته مشهور اقوال یو قول دا دی چې کم شز باندې انسان ژوند کیږي د ایمان دی مؤمنان په شان د ژوندو دي کافران په شان د مړو دي او دا یو معلومه خبره ده د کافرانو د اعمالو او د مهنتونو هیڅ حیثیت د الله تعالی په نسبت نشته او دوی حال د سیده لکه څنګه د مړو په قبرونو کې برادری او سکار او عمل کول نشي دغه شان کافران که څه کوي نو هغه قبول او منظور نه دي نو هغه د څه شو لکه مړی اړو سي کړي نه او چې کله سره ایمان قبول کی اسلام قبول کی داغې نه بعد د دې قربانیان مهنتونه دا رنگ راوړي د اعمالو د قبول درو لپاره ایمان شرط ایمان چې نه نو د نیک کار هم نه قبليږي دا هم زین نشي نو ایمان انسان ژوند دی کې انسان کې ژوند پیدا کوي دویم قول دا د قرآن د قرآن په وجه باندې الله تعالی د انسان کې د صلاحیتونو را پیدا کوي چې هغه صلاحیتونو نه بعد چې د سه حرکت هم کوي نو الله تعالی سره مرسته کوي نو کار د ژوندو په شان ته شو لکه صحابه کرامو د قرآن تابعداري وکړه نو هغه بدر ته لاړل بدر کې دومره سختۍ تیرې کړلې او jihad نه مخ وانه
الله تعالی ورله فتح ورکړله او فتح ژوندو خلکو شي دي ژوندي خلک فتح مونږ مړه فتح نشي کولای دغه په مقابل کې بزرګونو کافران هغه چې دینو ډیر خو وسایل هم درل سیل درل خدای الله د رسول خبره پکې نه و قران یې نو منلې د قران په دشمنی کې راوتلی ونه دا غوی د دومره تجربه او دومره مهارتونه د دې شو لکه د مړو خلکو په شان ده کې د مړو خلکو هنر سکار نه کوي پیدا نه کوي نو دغه کافرانو د دومره صلاحیتونه هم هیڅ کار ورنکو فتح حاصل نه کړ شي کاسي وکړ دویم قول پکې دا چې د هغه ستنه چې هغه تاسو جو کې ژوند پیدا کوي د قران از د کول او هغه باندې عمل کول دریم قول پکې دا دی چې هغه شی چې تاسو کې ژوند پیدا کوي دا جهاد هغه څه دی چې په دې سره اسلام غالب کیږي مسلمان ته عزت ملایويږي غلبه او عزت دا یو مستقیل ژوند دی مغلوبیت غلامی ذلت دا ژوند په مرګ شمار دی د کمزوري ژوند دی مرګ شمار دی مفسرین لیکلي دي چې دا درې وانه اقوال چې رايوځي په دې کې هیڅ قسم تضاد نشته ځکه سوچ ایمان لري قرآن مني هغه جهاد هم کوي او د جهاد هم قایلي کوم خلک چې قرآن ومني هغه کې ایمان هم هغه جهاد هم مني کوم خلک چې مجاهدین دي هغه قرآن هم مني هغه ایمان هم لري نو دا خبري نږدې شوي لري نشوي نو وځي حاصل دا شو چې الله او رسول تاسو هغه ستاره بلج به کوم څه تاسو کې ژوند پیدا کوي نو هغه ایمان واخلې هم ټیک قرآن واخلې هم ټیک او که جهاد واخلې هم صحیح دی دا ټول کې د انسان ته ژوند ملوي واعلموا تاسو پوه شئ ان الله يحول بين المرء وقلبه چې یقینا الله تعالی حائل کیږي پر پرده جوړيږي پمن د سړی او پمن د زړه د هغه کې یعنی دا انسان خپل زړه به خود انسان به تلاش نه رسي اختیار نه به بهر شي د دې آیات مطلبونه چې کوم دي نو هغه هم تو دي یو مطلب دا د تاسو باندې کارونو کې جلتی کوي چې موږ پر زمونږ ټیم راورسېدم داسې موایل ګروست به وکړو که تاسو ته ځینې ګناهونو احساس شوی توبه پوري وباسي د سیمه وای په قلاره به توبه وباسو نه کارونو کې په کم ځکه په لاس رسیدو پوري کوي که تاسو الله مال درکړی خرچه کوي نو پټې مې وکړي کې دې چې سباله غریبان شي وای دا ځکه چې الله تعالی پمن د سړی او د هغه نظر کې حایل جوړیږي څه مطلب کې دې چې په آینده وختونو کې تاسو دغه صلاحیت بیان نه لرئ نو تاسو به غواړئ یو کولای بینه شي نو دغه کس به د خپل ارادي په منځ کې ډېر څه خواهش بلري خو خپل اراده به سره رسولې نشي یعنی دې منځ کې تقدیر چې کوم دی الله تعالی تقدیر هغه کله حایل کیږي لکه مثال په تور باندې پتا صاحب سر باندې قضا روجي دي نسی خو ته سبب به ونی سم بیا سبق بعد به ونی سم په دې کې الله تعالی تقدیر راوړاندې شو سبا ته بیمار شو او نو هغه روزه چې کومه د نورم مرسته شي یا ته صدقې کول غواړي خو ته هغه باندې جلتی نه کی نو کې دې چې تقدیر راوړاندې شي او صدقه اراده ختم کی آینده وختونو کې ته غریب شوی تاسو راډو پیسې به یې نه سړي بده یا د اسلام د لپاره قربانیان دي نور مهنتونه دي دغه شان د ځوانۍ دوران دی او ته به دې کې بټې باندې کار ونه کی کېدې چې پتا باندې زوب راشي کمزوري راشي معذورتیا راشي ته بیا ډول کولې نشي یو مطلب دا دی دوی مطلب دا دی چې انسان د انسان زړه منځ کې الله تعالی کله حایل جوړيږي پرده جوړيږي د دې مطلب دا دی چې ډېری پیری پته دسي نیک اعمال او شوق بلري د دیندار جذبه بدی د ګناهونو نه بد نفرتي دا مسله پتا کې موجودي نو الله تعالی به تاسو او زړه منځ کې حایل شي څه مطلب دغه زړه ته ګناهونه نه پریدي د ګناهونو خواهش او محبت دا به بيخي نه پریدي به حایل شي دا به نه را پریدي نو دغه نیکیانه مساده پر بدنداري کې مزید ترقی پیدا کی او ردی تایید د یو حدیث مبارک نه هم کیږي نبی عليه السلام نه صحابه کرام تفوس وکړي مونږ ته بس اندازه لګي زموږ د اموز قبول شوه دی دا الله ته منظور دی نبی عليه السلام ورته وویل چې کله تاسو یو موضوع کو بل مانځه تم زله کېدو اطمینان او خواهش هم دا و چې بل مز کو نو پوه شي چې اولنې مز الله قبول کړي دی کړه دې مز هم زله تور او داسې دروند تخکارې دا ګران تخکارې دو تاسو به دې پوه شي چې اولنې مز نه قبول شوی په دې وجه کوم کسان چې پاخه بل مازان کې رامون د سګرانی چې سخت کارون لدیاړو له بوزه د سرزي خودموس خبر شو ته کې نو سخت بده پیلېږي ځکه د الله نظام دسي دی چې یو ګناه بل ګناه ته لار جوړي چې یو ګناه وکي دغه نه بعد بل ګناه په انسان باندې ضرور کیږي نو چې کله الله تعالی حایل کیږي نو
نو څنګه حایل کیږي نیکانو خلکو ته پاره د حایل شي ګناهونه نه راپریدي او چې کم ګناهګار فاسقان فاجران او بګناهونو باندې مستقیل همیشواله کوي نو هغه خلکو ته پاره د الله تعالی حایل شي نیکو ته دغه زړه نیکی نه راپریدي نو د سکاس نه به د خیر کار نه کیږي دا دوه مضمونونه چې رايوځي کې دوه تحقیقات رايوځي کې د دوه حاصل دا د شپه نیکو کې همیشواله جلتی تیزی دا همیشه کوي کې دې چې بیا تاسو به خپل زړه باندې ورته لاس نه رسیږي کې دې چې تاسو د موقع نه درکې چې تاسو دغه کار به سره ورسوي نو باندې کې به کارونه کې به کم ځکه په لاس بر کېدو د غنیمت ګڼي پوري په عمل کوي سستي پکې مکوي دا ټول حاصل شو وانه الیه تحشرون یقینا تاسو به الله ته جمع کیږي بیا درته تاسو نه کې د اعمالو تاسو نه بدل کړي او اعمالو کې سستی نو بیا ورته تاسو تاوانیان ثابتېږي نو چې کله الله مخې ته پیښ شته ځان ولا پورا تیار سات